اکبر علي صحیح خبره وکړه. اوس دا تیر الیکشن چې شوی که د نه مخکې الیکشن شوی نو اوس خلک په کارونو باندې هغه شانتې ووټ نه ورکوي، په غم خادی باندې ووټ نه ورکوي او صرف په هو ها باندې. نو خیر دا یو تجربه ده، په هغې اوس رست ورځ ده چې وخت تېرېږي خلکو به د دې پته لګي چې آیا دا صرف په سوشل میډیا باندې او په دې باندې هوها کول په دې سره د دې قوم تقدیر بدلېدی شي، د دې قوم چې کوم مسلې دي هغه حل کېدی شي. دا قوم چې خاص کر د پښتونخوا د سیمې د خلکو ټولو کې زیات تکلیف دی خلکو ته دی او ټولو کې زیات تحریک انصاف ته کو ووټ ملو شوی نه په دې هغې کې ملو شوی دی او دا یو ځل نه دی، دا په درېیم ځل باندې یو ځل ورته ملو شو او خلکو ولیدل چې څه کار ونه شو، بیا ورته ملو شو. درېیم ځل باندې بیا دا د خلکو ووټ ورکړ. د دې صوبې په تاریخ باندې داسې په تاریخ کې داسې نه شوی. کومه پارټي چې حکومت کې راغلی ده هغوی به خپل کوشش کړي خو وسایل دومره کمي چې بل ځل باندې هغوی ته هغه شانتې ووټ نه ملاویږي، خلک پکې ډېر مایوسه کېږي. دا واحد هغه ده په دې ټول پاکستان کې کو تاسو وګوره داسې لومړني ځل باندې چې ووټ ملاو شو، دویم ځل باندې د هغې نه زیات ووټ ورته ملاو شو او دې ځل خو د هغې نه زیات ووټ ورته ملاو شو. نو دا صرف زمونږ نوجوانان زمونږ بچي دي، هغوی به انشاءالله تعالی په دې باندې پېښ شي، خو دا صرف د هغې هغه نه دی، دې کې نور عوامل هم دي. نورو خلکو هم دا کوشش کو چې یاره د پاکستان کې چې دا یو صوبه دوی له ورکه دا یو صوبه فلاني پارټۍ له ورکړي، یو صوبه فلاني پارټۍ له ورکه، نو دې سره به خلک هغه شي تقسیم هم شي او خوشحاله وي چې یاره بس دا الیکشن وشو. الیکشن هر کله چې کېږي نو خلک چې ووټ واچوي نو دې مقصد دپاره چې یاره دا ملک په مخ په وړاندې روان شي، ملک کې به سیاسي استحکام راشي او دا زموږ ممبران چې دي دوی به د علاقې خدمت د علاقې لپاره به هلې ځلې وکړي او د علاقه به آباده شي. خو هغه صورتحال موږ ونه لیده. هر یو الیکشن کو دا دې نه مخکې م الیکشن شو، د هغې نه پس هم صورتحال داسې و. عمران خان په حکومت کو نورو پارټو وویل چې دې کې ګډوډ شوی دی، الیکشن کې داندلي شوې ده. دې ځله موږ ځه کو الیکشن وشي نو حالات په ښه شي، خو د هغې نه زیات بدتر حالات جوړ شو. د دې دپاره پکار دا دي چې د قوم صحیح نمایندگان مخامخ راشي او قوم په دې اصولو باندې ووټ ورکړي چې یاره زموږ د علاقې مسایلې دي دا څوک حل کولی شي، څوک دې کې هلې ځلې کولی شي. ضروري نه ده یو ممبر تاسو منتخب کې هغه به حکومت کې نه په حزب اختلاف کې وي، خو دا ده چې د علاقې دپاره منډه تړو وایي د علاقې غم خادی ته کې شریک شي نو خلک به بیا هم خوشحالي په دغه لحاظ سره. خو هغه سلسله نه ده، موږ هم دا غواړو
د ملک افراتفري نه غواړو. دا بل ورځ بلکې پرون دا عمران خان ته سزا وشوه. موږ په دې یو کس هم په دې باندې په دې لحاظ سره خوشحاله نه چې یو سیاسي پارټۍ لیډر دی او هغه ته سزا ملو شي. د دې کې زموږ ټولو د پاکستان بدنامي کیږي. خو عدالتي فیصله ده. اوس عدالت کې دی هغه ته هغه شته. مخکې عدالت کې دی اپیل وکړي، د هغې نه پس سپریم کورټ هم دی او کو ورسره زیاتې شوي نو په کار دا دی چې د هغې حق تلفي وشي. خو دا سلسله به مخکې روانه وه په دې لحاظ سره نه چې مونږ دا وایو چې یاره فلاني ته سزا وشوه نه په دې مونږ خوشحاله یو. مونږ بالکل په دې شیزونو باندې خوشحالېږو نه. مونږ غواړو چې د دې ملک یو نوم د پیدا شي او وقار وشي چې څوک راځي حکومت کې چې هغه ایماندارۍ سره د دې علاقې د دې وطن په صحیح معنو کې خدمت وکړي. نه مونږ به وایو چې آو ها شاباش دې علاقې خدمت وشو هغه هر یوه پارټۍ. د دې لپاره ستاسو بیا زه مشکور یم. مونږ خو فضل علیم خان او حاجي صاحب دا دعوت را کړو چې دلته به یو ځای شو او ګپې شپې به ولګو، لږ ډېر د خلکو سره به میلاو شو. نو په دې خوشحاله شوم چې دومره مشران راغلل دلته او تاسو ټولو مونږ سره په پارټۍ کې متفق شوی، پارټۍ کې شامل هم شوی او انشاءالله تعالی د دې علاقې کو تاسو یو د مسلې ذکر وکړئ یا نه کړئ چې زموږ وس وشي. انشاءالله تعالی د دې علاقې کو مخکې خدمت شوی دی. په دې احسان نه په تاسو باندې احسان نه دی، په دې علاقې باندې احسان نه دی. دا زموږ فرض و. انشاءالله تعالی دا فرض به آینده مونږ هم دغه شانتي ادا کوو. ډېره ډېره مننه.